کارنیاز دی نیک نواز جی دی د خلیفه حق نواز ملا بچای ده د دې میږو د دې د 1968 نه 67-68 چې دغه ویستړی وم ځکه وه په دا باندې مشرانو په میونځ کې څه کې داسې غلط فهمي جوړوه تنازع وه د 67-68 نه مشرانو په دا باندې کوششونه کړي وي چې پاشې د دراني صاحب دي د خاندان د هغه ټایم کوششونه وي په شی وی وا صلح په شی شوې وه بیا په هغه شی چې څه مینده تېره شله بیا 42 کې داسې غلط فهمي پیدا شوه تقریبا د 30-35 سال مخکې چې د هغې غلط فهمي په نتیجه شی میږ د دوړې کیرنې 42 کې سره لرې شلي بیا هغه غلط فهمي د غسر روانه وه په دا شی مځکه باندې وې د میږ د دې چې کومه د کېره تاګ ورتاګ و دا وکړې چې کوم وزر بدګۍ سره جوړ و هغه د مشرانو د وخت نه بیا دا په د تېرې ورځې شی تقریبا هفته لس ورځې مخکې چې کله دواړه فریقین مې خپله کوششونه وکړل سره خپله ښه نوستومیان ښه ډېرې خلکې مشرانو کوششونه وکړل بیا چې سره کښېنستلې بیا پاشه حاجي دې خپله یوه فیصله وکړله بیا چې لکه ده چې خپل تقریر ښه بیان کړل بیا چې کله دغه فیصله دې وکړه سره کښېنستل بیا هغه غلط فهمي میوز نه ووته بیا چې غلط فهمي ورکه شله بیا حاجي دې دا وویل چې لکه هغه غلط فهمي وه خدای لرې کړله او میږ د طرف نه هېڅ کومه داسې څه مسله نشته د میږ دغه کیسه رغول غواړي بیا هغې ته میږ بیا کښېنستلې او د نن د شکریې که د مینه میږ واخیستل دې ته چې دې هغه کیسه دغسې نه په دا شی څه شه واخیسته وشله نه په دا شی څه لالچ وسوته شه نه په دا شی بله داسې څه هغه وشله چې چا لالچ پشې کړی وي دې د طرفه میږ ته داسې بې لالچه خبره وشله پا باندې میږ سره هغه شلي مزال مې پر وکړو د نن نوستی په دا شی وشه دا تقریبا 30-35 سال مخکې نیز بدګوي دا شی ځواني نقصان شکر الحمدلله میږ په خپلې میوس شو خو نو سره راغله په دا نه مخکې د دې خپله څه ذاتي د تقسیم نه مخکې لږ کې نقصاني نه وکارې هغه جوړ شوي وي خو هغه نه راپریکین وي میږ چې کله د مځکه واخیستله میږ د په میوس شه بیا داسې څه تنازع د جوړه شوې چې میږ خپله میوس شه داسې یا لکه څرنګه چې ده په خپل تقریر شه ووایي چې نه داسې ټکي پښې شوي دي نه داسې که د مینه میږ په شه واخیستلي چې زر بدګي و دی سختې د دشمني په حالاتو شوي خلي مځکه په دا شه بتي وه هغه خدای چې نه کومه ورسره دا تقریبا 16 کرنال مځکه ده دا داسې ده چې دا د مشرانو د وختې دا څلېر خاندانونه دي لکه یخ ټایم څلېر ترېنه وي بیا خو اوس نن د دې چې کومه د هر تره خپل خپل خاندان شو خپل بچیان یې شول خپله کورنۍ یې شوه لکه دا بېټاک د دې ده د هغه ځان ته خپل حساب کتاب ده بیا دا درې خاندانونه دي په یو ځای شله د میږو د دې دا قدمینه دا شی شله و یو خاندان د شیر لباس خان پوته شه چې هغه د میږه خبرې سره لګېدې د کلي مشرانو لګیا دي انشاءالله او ډېره زر د میږو د هغې په خپله طریقه باندې هغه خدای سره رغه کړي میونزه کسان په داسې لګیا دي انشاءالله خو دا چونکې دغه خبره داسې پسې راغله چې دې خاندانونه څلېر دي لکه څرنګه چې میږ څلېر خاندانونه یې خو ټول په یوه خولو شل راغلي داسې دې څلېر خاندانونه دي د درې خاندانونه په یو ځای باندې راغل او د یو سره به میږ چې کومه ده په خپله طریقه باندې خبره کوي انشاءالله ایسه زوده ده دا به میږ انشاءالله دې باندې زه خو دغه خلک هغه شکریه ادا کوم چې دا چا په دا منځ دا خبره کړې او دې لکه څرنګه د حافظ صاحب وویل چې 35 سال دغه خبرې کېدل چونکې ولیاس خان مشر دا سپینه ږیره ده او نیک نواز حاجي دې خاندانه چې دي و زه وایي چې په در روان دې چې دا ژڼکي دي هغې د پورې د مسله حل کړله و زه دې مثال چې داسې نه داسې ډېر سالې سون غږېدلي دي نه څه غږېدلي دي و خپله وې راغلي دي او دغه نیک نواز خان دې خاندان و د خبرې په خپله ورسره حل کړي دو زه وایي چې دغه مثال اپناو کول پکار دي زه داسې کا ډېر ښکلي علما دي په د جرګې شه میږ سره راغلي دي د باندې د هر غوږي نه راغلي دي علما کرام دي خو چې دا راغلي دا ځکان اوس وي ټولې نه دا اپیل کوم ځکه چې په دا باندې شه که تاسې وګورئ روزانه دا په دشمني باندې څلېر پنځه دا ایوریج جوړ شوه دا لاس کسونه چې دا په دشمني باندې مري جنګ جګړې کېږي نو زه وایي چې دغه مشرانو ته همیش تاسې ته دا پکار دو چې په د خپله ایریا شه وګوري چې چا داسې تنازع دي و هغه تنازع د جرګې په شکل شه په ننوت یې په شکل شه و سوالو کې هغې خلکو ته و موقع ورکړي ځکه چې ځینې خلک داسې دي چې چا یې موقع نه وي ورکړي چې د یې په خپلې شی سره نږدې شي و موقع ورکړي هغې خلکو ته
چې د رنجش و د دشمني یې سره پرېږدي نو دا ډېر ښه مثال لا چې د نن تیمه خبره دو میږه شکریا ادا کوي د نیک نواز خان دی چې دی د خپل زړي نه دا مستر کړل او په یو ښه انداز او یو ښه مثال یې په د باندې شه قایم کړ. هغې نه بعد چونکې په د باندې شه داسې واقعیات نه را لګیا دي نو یو ځل زه بیا دغه سوال کوم ټول علما کرام ته د میږ باندې د ډېر کوچني مشرون دي په دا جرګې شه چې تیم نوست دي دا ځکه نن خو که د مو پیغام دغه باندې کوم ته راسي چې چیرې داسې څه رنجش ته زړه بدګای ده دشمني یې دي چې په دا شی کم از کم میږ خپل کوشش وکړي و د مسئلې حل کړي.